ما په خدای قسم دی او بیا مې دی په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو، یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو، ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه. حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیش شي. الله به ورته وایي چې د پلانی سړي پتا یو پیسہ پاتې ده، یو پیسہ ورشا پیسہ راوړه نو بیا جنت تازه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم، چې منډه کی پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي، نو دی به ورپسې ورټوب کی، نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ته راځي پیسہ به بیا پریوزي، نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی، نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې اویا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتاری او که په غلطۍ او په یېره تېنه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره، نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي. 1500 نن هر سړی آرامخور دی که نه؟ هر سړی بېایمانه دی که نه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی؟ نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي، یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي، یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدایه ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردی مال دی په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی. نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري، پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم، نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه پلار به نه، رور به نه، مور به نه، عزیز به نه، تربور به نه، دوست به نه، څوک به در سره چې ستا په سر به سوال جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري او تختی، پیغمبر هم در نه لري شي او راشي درته څوک درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شه په ګورستان کې، خپل چې دی واخلي یلتا دی کېږ دی، خدي سنبال کا بیا در نه لیږ دی. دی قبر ته تاسو ګورئ جوړی د بیلچې دا لاندې
لرګې نه ده دا پیدا سیونی سیرای کاږي بیا پیدا سرا کاږي بیا پیدا سي د وخت د کوپ په شان داسې شی جوړ کی بیا چم راوړي شین چم هغه کې دی بیا په سیرا واچي بیا په سر او پوته کانی نیغ نیغ ودري بیا لګیای د الکان پیدا سي لاس وای خوایای را خوایای ها خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا در نه لیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې توتیان فناشو لاړ لرمان کې سترګې میں نم کا په هر زمان کې لا در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا دے خدای شپ ګورستان کې جناب محمد رسول الله فرمایلی دی چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو ړتي بوټوزي اول سوال په وکي چې من ربک ستا رب څوک نو دړه نه بوټوته من ربک ستا رب څوک دا ورته وي ها ها دا الفاظ ها ها لادری آی های زخو والله کا پویګم چې زما رب څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منل او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی نازیزانو عرض میں داو چې من ربک ستا خدای څوک تبه ها ها لا ادري والله کفر من نبیک پیغمبر دې څوک ها ها لا ادري والله کفر وای به مونږ ته پتا و پلیتا چې تبم داسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وی چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی ادم نه اوري نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدې کیږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز داړم بنه گزار اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مریا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څو وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دې او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې
اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی برا پاسی د مازیګر ټیم بی چې منځ کوم ملائکې به ورته وایي نم کنومة العروس اوده شپ دلتا پشان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې به مې